بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلي او موږ له ټیم راکړو. ایلم پبلک سکول امانکوٹ په 2001 کې موږ کولاو کړو. دا د مارچ میاشت وه او زه زما سره زموږ یو کلیوال عمر فاروق زما یو ملګری و. موږ دواړو په ژبه باندې کولاو کړو او د هغه وخت نه واله د دې وخته پورې تاسو حساب وکړئ د 2019 پورې چې څو کاله وشو، 18 کاله وشو، 19 روان دی. زمونږ د نن 18 کاله مخکې سټارټ شو. دا ډېر همبل سټارټ و او داسې لږ شان ماشومان وو. د پرایمري په لیول باندې موږ سټارټ اخیستی و او بیا د وخت تېرېدو سره سره زموږ دا خواهش و چې څنګه چې د هر پرنسپل خواهش چې دا سکول ترقي وکړي، د اپګریډ کړي. نو په 2007 کې موږ په دې خبره کې کامیاب شو چې دا سکول موږ های لیول ته ورسوو. تاسو ته پته ده چې نن سبا ماهرین دا وایي چې لکه کوم دا اکټیویټیز د سکول دي د کریکولر، نو د دې خو خپل یو اهمیت دی او د دې سره سره د کو کریکولر اکټیویټیز دوی د دې خپل یو اهمیت دی. پخوا به دې ته غیر نصابي سرګرمۍ وي، نان کریکولر اکټیویټیز. ماهرینو په دې باندې ریسرچ کړی دی. هغه وایي چې نه، دا خو دواړه کنکومیټنټ دي، د یو بل سره ریلیټډ تړلي څیزونه دي، لازم ملزوم دي. لکه لہذا دې ته به موږ غیر نصابي سرګرمیانې نه وایو، دا هم نصابي سرګرمیانې دي. نو د دې د وجې نه په سکول کې زه دغه اکټیویټیز ډېر زیات توجه کوم. زموږ سره دلته کې بهر تاسو وګورئ نو موږ سره یو ډېر لوی ګراوند دی او زه په دعوه سره دا ویلی شم چې دا ګراوند په دې امانکوټ کې واحد د ایلم پبلک سکول سره دی. زموږ په ګاونډ کې دا زموږ ګورنمنټ های سکول امانکوټ دی او ما په خپله د دې نه سبق ویلی دی. او زموږ د سکول سره ګراوند نشته د هغې سره. داسې دا نور بلا شی سکولونه دي. دا پکې لکه زموږ خوش قسمتي ده چې زموږ د سکول سره متصل ایډجسټ چې کوم دی یو زبردست ګراوند دی. په هغې کې ماشومان فزیکل اکټیویټیز کوي. د دې نه علاوه زه د ماشومانو په دې کو کریکولر اکټیویټیز باندې ډېره زیاته توجه ورکوم. هر کال زموږ په سکول کې یو سیمینار کېږي. لکه صحیح ده، زما په خیال چې ډېر کم سکولونه به دا شی به چې ته سیمینار وي. زموږ هر کال موږ د ساینس او د آرټ ایگزیبیشن کوو او ماشومان پکې ډېره دلچسپي اخلي او ډېر په ښه طریقه سره هغه کېږي. او په روز کال موږ تاسو راغوښتي وو، تاسو کتلی او کتاب هغه باندې. د دې نه علاوه زموږ سره د کرکټ، د فټبال، د بیډمنټن، د والیبال، د دې هرې لوبې خپل یو ټیم دی. په دې کې جونیئر شته، په دې کې سینیئر شته او دې څیزونو د دې نه علاوه اوس څه کال اوس په دې ورځو کې د پرایویټ سکولونو او د ګورمنټ مقابلې روانې دي. تقریري مقابلې کې زموږ ماشومان شرکت کوي، په ترانه کې کوي، په ملي نغمه کې کوي، په نعت کې شرکت کوي، په تلاوت کې کوي، په مضمون نویسي کې حصه اخلي او دا ماشومان ما ډېره تیار کړي دي. او زه خوشحالېږم دې ته چې دا ماشومان د فزیکس، کیمسټري، بیولوژي نه علاوه په دې څیزونو کې دلچسپي واخلي. زموږ په دې خواوشا کې لکه یو دا بوایز کیمپس دی او بیا زموږ ګرلز کیمپس دی. په ګرلز کیمپس کې بیا زموږ پرایمري سیکشن جدا دی او جونیئر سیکشن جدا دی او پری پرایمري سیکشن جدا دی. د هغې دپاره جدا جدا ځایونه دي او جدا جدا بلډینګونه دي. او زموږ په بل کلي یا په بل ځای کې برانچ نشته. څومره چې زموږ برانچز دي هغه په امانکوټ کې دي. په تېر کال زموږ ماشومان چې د هغې پرفارمنس ښه و. دغه ځای بهر دا بورډ لګېدلی دی، په هغې باندې تاسو کتی شئ. 450 ماشومانو امتحان ورکړو د 10م. په دې کې هلکان او جنکۍ دواړه شامل دي. په دې 450 ماشومانو کې 440 ماشومان چې دي هغې A1 ګریډ اخیستی دی او دا باقي ماشومان چې دي دا ساري او بالکل د باقي ماشومان په A ګریډ پاس شوي. ټیک ده. او زمونږ ماشومې 524 نمبر اخیستی وي، 500 او 40 دا په بورډ کې
په 9م جماعت کې 3rd پوزیشن و او شکل چې کله بیا رزلټ راغی نو په میټرک کې د هغې نمبر 1027 ته رسېدلی دي او هغه ټاپ 20 دي کټ کو که هغه بیا نه دا په ټاپ 20 کې شامله وه اوس کال یې صرف ټاپ 3 پوزیشن اناونس کړی نو په ټاپ 3 کې هغه نه راغلی دا په دیني تعلیم باندې موږ ډېر زیات زور ورکوو او تاسو که وګورئ جنرالي د هر سکول آغاز چې دی نه په اسمبلی کې د تلاوت کلام پاک دی صحیح ده نعت شریف پکې موږ ووایو د دې نه علاوه څنګه چې اسمبلی ختمه شي ماشومان کلاسز ته لاړ شي د ناظري پیریډ او دا په ټول سکول کې په هر کلاس کې د پلی ګروپ نه واره او د 10مه پورې د اسلامیاتو بیا خپل پیریډ دی زما سره څلور فارغ التحصیل مولان صاحبان دي لکه چې هغه باقاعده اسلامیات او ناظره په دې باندې چې کوم دی هغه ډېر زیات زور ورکوي او دغه رنګه د جنکو په سیکشن کې زما سره 2-3 قاریانې صاحبانې دي لکه چې هغه جنکو ته ماشومانو ته دغه ناظره او درس که تاسو خیال کړي د سکول کې چې کوم بنیادي سهولیات یا خو ټول موږ ورکوو اوس دا کمپیوټر چې دی د دې خپل یو وخت و د دې یو کریز و کله چې نوی دا د پاکستان ته راغی که تاسو خیال وکړئ د هر ماشوم سره په کور کې کمپیوټر دی ذاتي هر ماشوم ځانه کمپیوټر اخیستی دی نو په سکولونو کې د کمپیوټرو هغه ټرنډ چې دی هغه د ډېر حده پورې کم شوی دی بلکې ډېرو سکولونو خو خپلې لباټانې هم ختم کړي دي ماشومان بغیر د کمپیوټر لیب نه په کورونو کې ځانه کمپیوټر ساتي او زده کوي مو او بیا د موبایل د استعمال سره خو دا کمپیوټر چې دی د هغې استعمال نورو اهمیت یې بلکې ختم شوی دی که نه نو بهرحال د آی ټي زموږ سره خو داسې باقاعده موږ لیب نه دی رخ کړی مخکې زموږ سره و او اوس چې کوم دی د دې نه علاوه چې نور څه ضرورتونه دي هغه شته لکه لایبرري لیبارټري صحیح ده زه تاسو ته چې عرض کوم په زموږ په دې علاقه زموږ د خلکو دا یو عجیبه منټلیټي دا یو ذهنیت دی چې د دې کوم سیستم مخه شي بیا ورته مخه شي لکه نو اوس د دې سکولونو یو مشروع گروث سٹارټ دی او ډېر په دغه سره سٹارټ دی لکه په تیزۍ سره هر ځای کې چې کور خالي کېږي یو خلکو کې سکول کلاو کړي او د سکول کلاو وهل چې څومره اسان کار دی نو د دې سکول بیا چلول او بیا په کامیابۍ سره چلول دا دومره ګران کار دی لکه دا د وړاندې خلکو ته داسې ښکارېږي اکثر د خلکو ته زموږ د کاروبار ډېره پته وي وایي ستا سره څو غواړي دي دونه او پیس څو دی دونه هلکه دونه کې هلکه تا د غلونو پیسې پاتې کېږي لکه دا واحد کاروبار دی چې د دې پته د دې اندازه خلکو ته لګي ټیک ده د دې حساب کتاب نور خلک کولی شي خو لکه حقیقت دا دی چې دا انتهایي ګران کار دی او دا زه تاسو ته ووایم چې داسې دی لکه د اوسپنو ننۍ چیشل د سکول کولا وهل اسان دي خو دا بیا چلول او بیا په کامیابۍ سره چلول چې دي دا انتهایي ګران کار دی داسې کار دی چې الحمدلله شکر الحمدلله زه په دعوه سره دا خبره کوم چې د پاکستان داسې ښه یونیورسټي د خدای حرامه کړي چې په هغې کې به د ایلم پبلک سکول ماشومان سبق نه وایي لکه مطلب اسلام آباد کراچۍ لاهور پیښور یعنې داسې ښه اداره چې لکه په هغې باندې یو سړی فخر کولی شي او په هغې کې د ایلم پبلک سکول طالب علم دی یو خبره دویمه خبره دا ده چې دا واقعیت خو زموږ سره اکثر کېږي لکه تاسو په دلته راشئ ډاکټر چې کوم دی هغه شاګرد دی که ته فرض کا د نادر دفتر ته لاړ شي هلته کې چې کوم کس ناست وي چې هغه شاګرد وي داسې که ته بل ځای ته لاړ شي عدالت ته لاړ شي چې وکیل دی چې شاګرد دی اسی رقم د الله رحم دی په هر ډپارټمنټ کې په هر فیلډ اف لایف کې زموږ شاګردان چې کوم دی هغه شته او خپل کردار چې کوم دی فعال کردار ادا کوي نو خو ډېره لویه ذمهواري ده د ماشوم تربیت چې کوم دی دا د استاد د مور و پلار او د دې معاشري په جمع باندې مشترکه ذمهواري ده مور و پلار که خپل کردار ادا نه کړي نو د هغې نقصان به ماشوم ته کېږي د زموږ سره په ماشوم د یو خاص ټایمه پورې او هغه معلوم ټایم دی 15 ګنټې ټایم وي زموږ د سکول په هغې کې ماشوم زموږ سره باقي په 24 ګنټو نه چې ته 15 ګنټې لرې کړې دا 19 ګنټې بیا ماشوم په کور کې نو په مور پلار باندې ډېره زیاته ذمهواري راځي او نن سبا د دې میډیا د وجې نه او دا کوم د انقلاب چې راغلی دی په ماس کمیونیکیشن کې
نو د دې د وجې نه په مور پلار باندې دا ذمهواري ډېره زیاته سیوا کېږي. دا نیټ دی او دا موبایل دی، دا یو شی دا بل شی، چې هغه ماشوم ته توجه ورکړي او ډېر په ښه طریقه سره کوشش دا وکړي چې د هغه سبق هم متاثره نه شي، د هغه لوبې هم او هغه چې کوم دی د دې نیټ سره هم اټیچ پاتې شي. په دې شیزونو کې بیلنس راوستل دا د مور پلار بنیادي ذمهواري ده. ډېر پیرنټس زموږ سره داسې دي چې هغه د خپله ذمهواري په ښه طریقه سره سرته رسوي، خو داسې پکې هم ډېر شته چې هغه د خپله ذمهواري نه قبلوي او په ښه طریقه سره یې سرته رسوي. نو زه وایم چې د مور پلار په دې کې ډېر لوی کردار دی. هغې ته پکار دی چې خپل کردار ریالایز کړي، د هغې احساس وکړي او کردار چې کوم دی هغه ادا کړي. زه ستاسو د میډیا د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې تاسو وخت وویستو دلته رالئ، زما نه یو انټرویو وکړه او دلته کې خو سکولونه ډېر زیات دي، خو تاسو پکې زموږ انتخاب وکړو. د دې لپاره زه ډېر مشکور یم. ډېره مننه.